ته مونږ تیار نه یو چې زمونږ وسایل چې دی هغه د بلې صوبې د ترقۍ لپاره استعمال شي. اول چې څه زمونږ حق دی اول د هغه مونږ ته میلو شي، اول د زمونږ ترقي وشي. ټیک ته که بیا مونږ نه زیاتې کېږي بلکل هغه د بل چا ته مونږ ته میلو شي، مونږ ته پای باندې. خو دا نشو برداشت کولی چې زمونږ بچي خو د ناري، زمونږ بچي چې دی هغه د تکلیف تېروي او بل ځای کې چې دی هغوی ته هر څه سهولت میسر وي او هر څه دغه وي. په دغې حوالې سره دا مونږ د 21مې صدۍ په دغه کامپرستۍ خبره کوو. دا سلسله مونږ مخکې بوځو او په دې کې مونږ دا تمه لرو چې شبیر خان او د هغوی خاندان به مونږ سره په دې کې پوره مرسته به کوي، پوره به دغه کوي او د دوی په شانتې ښه خلک راتلو سره نور به مونږ دلته کې مضبوطېږو به انشاءالله. زر به دلته به راځو به بشیر خان او دوی سره به سلا کوو او یو ښه جلسه به هم دلته کې کوو به دا سلسله به شروع کوو به او دا خالي 400 نه د دې پښتونخوا ګوټ ګوټ کې به پروګرامونه به کوو به او دا به ثابتوو به چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د پښتنو اصلي نماینده جماعت دی. دا د شهید وطن حیات محمد خان شیرپونه چې کومه سلسله شروع شوې ده دا سلسله به مونږ مخکې بوځو به او د هغه میشن د پښتنو د ترقۍ میشن چې دی دا به سر ته رسوو به. زه یو ځل بیا د شبیر خان د هغوی د خاندان د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم، د بشیر خان هم ډېر زیات مشکور یم. ما د پته د اسیم د دوی صحت هم لږ دغه او خادم اوس پیره شوی وه په هغې کې ښه پوره د خادی نن سبا پوره د هغې نه پس ته سړی له پوره زور دغه ورکوي، خو دوی نن وخت وایستلو زه په دې باندې هم ډېر زیات مشکور او خوشحاله یم چې دوی دلته کې دوی موجود دي. انشاءالله زر به دا پروګرام دغه کوو به 11 تاریخ باندې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په برسۍ کې ټولو ته دعوت دی او انشاءالله دا برسي چې وکړو د هغې نه پس ته به یو سلسله به شروع کوو به او د پښتنو سره چې دا کم زیاتی کېږي پښتنو په وسایلو باندې چې کم دا نور خلک چې دی هغوی قابض دي دا څیزونه به ختموو به او دې لپاره به خپل جدوجهد جاري ساتو. زه کیسر جمال خان ته زموږ د ضلعې سینیر وایس چیرمین هم دی، قایم مقام چیرمین هم دی، هغوی ته هم دلته کې په راتوب باندې هرکلی وایم او اخره کې یو ځل بیا د شبیر خان ډېر زیات مشکور یم چې هغوی نن موږ سره په دې ورورولۍ کې شامل شو. ډېره مهرباني. یا الهي العالمینه زمونږ د مشرانو له همت طاقت ستا د عبادت ستا د اطاعت او د کلي علاقې د خدمت ورکړي. الهي العالمینه زمونږ د ټولو اتفاق او اتحاد لري. الهي العالمینه چا درې ته مونږ راغلي الهي العالمینه دا ډېره آباده لري. الهي العالمینه په دې زندګۍ کې وله برکت واچوي. الهي العالمینه د جان او مال عزت ابرو ایمان اولاد حفاظت وکړي. الهي العالمینه زمونږ ټولو ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي. الهي العالمینه زمونږ د برسي را روانه د حیات محمد خان شیرپو صاحب دا کومه برسي ته الهي العالمینه دا په خیر خیریت باندې وکړي. الهي العالمینه ته زمونږ سره دې کې امداد وکړي د فرښتو په ذریعه او زمونږ د ټولو پکې اتفاق او اتحاد لري او الهي العالمینه زمونږ د ټولو ملګرو د نظم و ضبط چې نو هغه نصیب کړي او مونږ په ټولو کې الهي العالمینه نظم و ضبط راولي او الهي العالمینه زمونږ د مشران چې کوم دي د پاټۍ او د کلي د علاقې د مشران د دوی په زندګۍ کې ډېر برکت واچوي او ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب په زندګۍ کې الهي العالمینه ډېر برکت واچوي او سکندر حیات خان شیرپو صاحب د الهي العالمینه همت طاقت ستا د عبادت ستا د اطاعت او د کلي علاقې او د صوبې د خدمت ورکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. हेलो जी 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 زه خو دې وخت کې دغه کې ما دغه کې یاره مړوندې کې بالکل او کم نیاز دی ها دا کنه مله چیرمن ته ها ها او دګین
ناست دي هغه ته مونږ ځان رسوم بیا به واپس راځم بیا بابا له میټینګ So very nice to have you. دا ناجی دا کوم نه پاره Seriba? Manana ji. शेरपाल खान जिंदाबाद मैं फरमान खान जिंदाबाद शेरपाल खान जिंदाबाद बशीर खान जिंदाबाद सिकंदर खान जिंदाबाद